تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فتلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا تاركوا بها جميعا قالت اخراهم لهم ربنا هؤلاء يظنون فاتهم عذابا زفا من النار قال لكل زوف ولكن لا تعلمون وقالت ما الله فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. سورة الاعراف مکی سورت نزول کی یوکم سلویختم پس دا سورہ سعد نا نازل شوه دے او ترتیب دا سورتونو کی پس دا سورة الانعام نا ربط او تعلق دا دی سورت دا مخی سورت سرا پگن وجوه دے داغین یو سو منگ بیانو یو دا چی سورة الانعام کے مسئلہ توحید ثابت اکڑا پا دلہ و اقلیہو نو دی سورت کے مسئلہ توحید ثابتی پا دلائل و نقلیہو باندے دو دیو جنو ورپسی راڑو چه مسئلہ مبرہن شی پا ادلہ و اقلیہ و ادلہ و نقلیہ و باندے یا مخی صورت کے عقبات ستو نبدی صورت کے داغے نمونے پا واقعات ستو ذکر کئی دو دیو جنا ورپسے راڑو یا مخی صورت کے اعتراضون دا مشرکینو او دی صورت کے تسلی ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو مبلغ تا مطلب دا کہ اعتراضون کی گی نو تظلم تنگاوا دو دیو جنا ورپسے راڑو یا مخی صورت کے آخر کے دو جملے ذکر کرے ہوئے
یو ان ربک سریع العقاب او دویما و انه لغفور الرحیم. نو سورہ اعراف کے داغی نمونی پیش کئی چھ سریع العقاب سنگ دے. سریع العقاب دا سے دے چھ قوم نوح تباک، قوم ہود تباک، قوم صالح تباک، قوم شعیب تباک چاہی نافرمانی کرے وا. او غفور الرحیم سنگ دے داغی نمونی پیش کئی. پنو علیہ السلام میں مہربانی اکڑا، حود علیہ السلام میں مہربانی اکڑا، تو صالح و شعیب علیہ السلام میں مہربانی اکڑی. نو غفور الرحیم دے. کلچ سورہ انعام مرایاتنا ختم کی نیوصل وش پیتمیات کے دا دوار جملے راڑی اور لام پہ داخل کی. نالت وی ان ربک لسریع العقاب وانہو لغفور الرحیم. لام پہ داخل کی اشارہ دیتا چھو سریع العقاب مثالون ہم در تپیشو او دا غفور الرحیم ہم در تپیشو. نورم کا موجودی درابط تنویر الجنان کے ماد درویش وجہ ذکر کری دی. امتیازات صورت دا صورت ممتاز دنور صورتونا واقعید آدم علیہ السلام و دی ابلیس. چھدی صورت کے سنگ واقعہ دا حضرت آدم و دی ابلیس ذکر کرے گا. دا سے پبل صورت کی نشتے. دا صورت ممتاز دے پہالت دا آراف والو. چھپدی کہ دا آراف والو حالت سنگ ذکر کرے بل صورت کی نشتہ. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان داغا وقتونو چپائی کی قومون تباشوی دی. سالورم آیات کی فجاہا باسنا بیاتن وهم قائلون. یاد شپی اور یاپ وقت قیلولا کی. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا تفصیلی حالت دا اصحاب السبت. چاہی تفصیلی حالت او دا غی تقسیم اکڑے چغدری قسموں چامیان نیول چامنا کو لاسو غلی پاتشویو. داود صورت بیان دا مسائل و سلاسو دریم مسئلے بیانی بدی صورت کے. یو تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو مبلغ تا او دا دوی میات کے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ. دویم مسئلہ دریم آیات کی اتباع ما انزلہ ہو گئی. اللہ چھ سرالی گلی دی داغی تابداری ہو گئی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. او دریم مسئلہ بیان دا توحید اور رد شرکو کئی. دائی اوکام دیر سمیات کی قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد ودوہ مخلصین لہ الدین. پدے دریوارو مسئلو واقعات ذکر گئی پا طریقے دلوف نشر غیر مرتب. اولا مسئلہ چھ تسلی دا پاغی واقع رٹول نرستو دا موسیٰ علیہ السلام. چھوڑ موسیٰ علیہ السلام زڑنو تنگڑے دا بادشاہ نا مصیبت، دا قوم نا مصیبت، دا سامری نا مصیبت زڑنو تنگڑے متبا زڑنو تنگے. دیو مسئلہ چھے اتباع دا ما انزلہ ہو گئی
په دې واقعه د شیطان د ټولو نه مخکې پیش کوي چې هغه د الله د حکم اتباع ونه کړه نو ګوره هغه ذلیل او رسوا شو او درېمه مسله بیان د توحید او رد شرک نو په هغې واقعه د نوح علیه السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام چټولو دغه مسله کړو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره الف لام میم صاد الله پوهیږي په معنا د دې حروف باندې اول کې تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتاب انزل الیکا دا کتاب را لګل شوی دتا تا نو ندی شي په سینستا کې تنسیاد دې بیان لتنذر به وذکر للمؤمنین دې پارا چویاره په دې باندې مخلوقات او پندو نصیحت د پارا د مؤمنانو دیلا قرآن راغلو چې مخلوق د غلطو کارونو ویرو سمې راولا دیمه مسله اتباع د ما انزلو کوي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداریو کوي دا چې رالېږل شوي تاسو ته طرف د رب ستاسو نه ولا تتبعوا من دونه اولیاء او منیوی بغیر اللہ نا نور مددگاران لا تتبعوا لا تتخذوا قلیلا ما تذکرون دیر لگ دی پاندگستون کی قلیلا یو مادا دلالت کی پا تقلیل او دین تنوین راڑ لتقلیل او ماد تاکید پار راڑ قلیلا ما تذکرون دیر لگ دی پاندگستون کی وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا استخفیفی دنیاوی ورکی وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا دیر ذکرنا لاکڑی دی منگا دیلا فَجَاءَ بَاسُنَا بَيَاتًا نراغ دیتا عذاب زمنگا دشپے او هم قائلون یاد قیلولین دے نمانا دا اوم قائلون یا رودئی دغر میں خوب کون کی یا قائلون لشرک نو او پمانا دواو فجا باسنا بیاتن راگ دیت عذاب زمنگا دشپے اوم قائلون یعنی وهم قائلون لشرک دی ویون کیو دا شرک خبر کولی نو عذاب پر آگے د خوب په ټیم کې یا د شپې یا قیلوله کولا او د خوب په ټیم کې چې مصیبت راشي نو غلوی مصیبتي ځکه وی فجاء باسنا بیاتن راغ دیتا عذاب زمنګ د شپې او هم قائلون یا ودی د غرمې خوب کوونکي فما کان دعواهم ننوا چغد دائیو کلا چراغ دیتا زمن عذاب اللہ قالو انا گننا ظالمین مگر دیوی یقینا او منگا ظالمان کلا چه دخوای عذاب راغلے نو بیا ځان ته ظالمان ویلی دی اسی اللہ نمانو اسی دا اللہ حکم نمانو خو چې کله د خدای عذاب پې راغلی نو بیا یې چغې والدي خو بیا د نجات لار چرته وه بیا د خلاصون لار چرته وه بیا خو خلاصېدی نه شو فلنسألن الذین ارسل الیهم خامخا تپوس به وکړو مونږه د هغه کسانو چې لېږلي شوي دوی ته او خامخا تپوس به وکړو مونږه د لېږلو شوو نه د انبیاو نه به تپوس کوو چې تاسو بیان کړو که نه او دوی نه به تپوس کوو تاسو ته ویلي وو که نه فلنقصن علیهم بعلم نو بیان به وکړو په دوی باندې
فخبل علم سرا وما كنا غائبين او نیو منگا غیر حاضر منتا دی پتا دا والوزن یومئذن الحق او طول پدارس کی برشتی آئی اعمال د بنیانو بتللشی امام بخاری پا آخر دا کتاب کی وزن الاعمال مسئلہ پیش کئی چا عملون بتللشی دا هر چا عمل اگا بتللشی چی چا عمل کرو والوزن یومئذن الحق او طولا بدارس کی برشتی آئی ناغسوگا چی درنشا طول اعمال داغ فاولائکا هم المفلحون ندا کسانم دیدی کامیاب چگنے کو اعمال طول اغا درنشا دا اختلافی مسئلہ دا معتزلہ او دا اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت وزن اعمال منی چدا حق دے او اعمال بتللیشی بیا اہل سنت والجماعت درے قسم دی سو کوئی چاہا اعمال لبا اللہ جسم مولکی نو اغا بتللیشی سو کوئی چاہا عمل کرے انو اغا بتللیشی او دا عمل پہ اعتبار بدرون اسفکی لگا حدیث کے راضی لرجل عبداللہ ابن مسعود اسقل عند اللہ فی المیزان من جبل احد دا عبداللہ ابن مسعود خفا دا اللہ پنیزا کلچ اعمال تللشی دو احد غرن بدرانئی نا خواری خپیوی خودو احد غرن درنا مطلب دا آغا عمل درنو او سو کوئی اگا کاغذونو بتلشی پکم کی چه عمل لکل شوئی ومن خافت موازینو سوک جس پکشت تولا عمالو داغ ندا کسانی چه تاوانگی قردولی خپل زانونا پسو داغی چه دیو زمان پایاتونو ظلم کون کی ظلم داو چه دخوائی کتاب تنوزگار ظلم داو چه دخوائی کتاب لے ٹیم نو ورگڑے ازگار ورطنو ازدکڑے نو زدہ شاعر ہوئی کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت مشغول کدام سوچو کا تدور مصروف تاسقہ وقت نیستے سلمو قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری سلمو قاضی غم دے ارسر جامع ہونے یا منطق زدن شو چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را ہم بخوان سپر دی یونانیان علم بوائے راشل قرآن مو آئے کنا چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را ہم بخوان لوہی دلاف اللہ شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ہم بگو زرد شیطان دبولو نوینزا راشا مدرسات دخلائی کتابم لگو آیا کنا دخلائی کتابم زدکا دیل در سخا وقت نو ظلم دیل قرآن سر کڑیو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ او تاکی سرا زائد درکڑے منگا تاسولا بزمکا کے او گردولے منگا تاسولا پدکی گزران قلیلا ما تشکرون دل لگدی شکر استن کی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ تاکی سرا پیدا کری وی منگا تاسو اس اگا دویمہ مسئلہ چھ اتباع دا ما انزلہ ہو گئی اللہ چھ سرا لے گلی داغی تابداری ہو گئی پدی واقعہ دا آدم علیہ السلام و دا ابلیس پیش گئی چھ ابلیس اتباع دا ما انزلہ ہو نکڑا نو کو راغا تباہ برباد شو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ تاکی سرا پیدا کری منگا تاسو او بیا شکل درکڑے منگا تاسو لا نبیاوی منگا ملائکو تا سجدہو گئی پا طرف دا آدم علیہ السلام پا طرف دا آدم
یا آدم تا مخکما سورہ بقرہ کی تفصیل کرے ہو فسجدو الا ابلیس سجدہ اکڑا غی مگر ابلیس انکڑا لم یکن من ساجدین نو دا سجدی کا انکونا قالا نوی اللہ سمنا کتال رال سجدی کو لونا اذ امرتو کلچ ما حکم کتاتا ہوئی شیطان زکور مددنا پیدا کڑے مال ردور او دے دے پیدا کڑے دے خاٹینا زدور پیدا ما او دے دے خاٹینا پیدا دے زبادتا سنگا سجدہ حکم حالانکہ شیطان قمقلو ور او خطا چی دیو بالمقابل کی خطا زورور دا پور دا خاور دا پاسا ور بلیگی او خاور نسوزی او چی ور بلی او خاور پیواچے نو ور مرشی نو خاور زورور دا که ور زورور دے او پا ور کے دانا گرزو نو اسوزی خاور کے گرزو نو غزر غنشی دانا چون در زمین پنا شود سرنشان سر سبزی بوستان شود دانا چه خارو کی غرزه دانا پا خارو کی دفن چی زرگونیگی او تد خارو نا پیدای زرگون نشوی دانا خارو کی زرگون شی نو خاور دورنا قیمتی وا خودے قمقل بی وقوف او ہمیشہ تکبر اگا بی وقوف سڑے کئی سورہ حجر کے انقلات دائی ذکر چکئی نو اللہ ورطوئی اولی سجدہ و نکڑا آیت نمبر 32 قالا یا ابلیسو مالکا اللہ تکن ما ساجدین ویا اللہ و ابلیسا اولی صدی تعالی چتنشوید سجدے کا انگو سرا قال لم اکن لأسجدا لبشر انہو ابلیس نیمازج سجدہ حکم بندتا خلق دہو من صلصال من حمیم مسنون چاہتا پیدا کرے دہو چی خاوری اگر گلے شوی و خنبیر شوینا قال فخرج منها فإنک رجیم وی اللہ وزا ددی زائنا انک رجیم او تیرٹ لشوی تکبر اوکر دا اللہ حکم نمان اوکر زلیل و رسوا شو قالا انا خیر منو شیطان زکور مزدنا خلقتنی من نار و خلقتہو من تین زدے دورنا پیدا کھڑن او دے خٹنا پیدا کھڑے دے وی اللہ فابد منها زد دی زائنا ندی مناسب تالا چتسان غٹو گنی پدی کے فخرج انکا من صالرین اوزا تیر زلیلنا وی شیطان انزلنی الہ یوم یبعثون مولد راکی مانتا تروستر پورتا کی تو تراغ رضی چھ پورتا کولے بشی خلق قالا نوی اللہ انکا من المنظرین تد مولد درگے شونائیو قالا فبما ویتنی وی شیطان اذکر اللہ ورطوی انکا من المنظرین تد مولد درگے شونائیو یہ روی فلانے پیر سے مستجاب الدعوات تے نو مستجاب الدعوات کو شیطانو مو چاگت دعاو مختاو اللہ قبول اکڑا او جان دی واللہ تر قیامت ورکو کمال دانے چا دعائی قبولی گی کمال عبدیت دے کمال تابداری دا قالا فبما ویتنی نوی شیطان پر سبب داری چیزما جوند پریشان کن اغویتنی غور رجل اذا فسد عیشو فتح القدیر کی شوکانی ہوئی ہے درم جن سوا 193 کی غور رجل اذا فسد عیشو کلچ بندہ جوان تنشی نو عربوی غور رجل جوان دی تنشو نمانا دا قالا فبما ویتنی نوی اللہ وی شیطان اللہ تا
په سبب دا چې زما ژوند یې تنګ لاهدن لهم صراطک المستقیم خامخا کښېنم به دوی ته ستا په لاره نیغه کې زه به ستا نیغې لارې ته قرآن ته نه پرېږدم صراط مستقیم ما مخکې معنی کړې وې عبادت ته به نه پرېږدم اتباع د انبیاو ته به نه پرېږدم قرآن ته به نه پرېږدم ثم لآتینهم من بین ایدیهم بیا به راځم دوی ته د مخې نه ومن خلفهم او د رستو نه او د ښي طرف د دوی نه او د ګس طرف د دوی نه ولا تجد اکثرهم شاکرین وبنومی اکثر د دوی نه تابعدار شیطان قسم خوړلی او خپل قسم پوره کوي کار کوي چې قرآن له راځي د مخې نه راشي ثم لآتینهم من بین ایدیهم بیا به راځم دوی ته د مخې نه نو تا ته وایي یاره مزه ځای نشته کم ځای به کښېنې او د دې راکېدو ځای نشته او سړیه څه کوې هلتې پلاني ځای ته ورشه هلته ښه سهولتونه دي او مزې دي او قرآن خو هلته هم دی که نه تا به منې کوي نو چې په دې ونه شي ومن خلفهم او د رستو نه ورپسې ټلیفون راشي ځان راورسو بیبي نه جوړه اگر ګوره یا به وویني یا به ونه ویني نو دی هم وایي یاره ورېږه یو منډه به کړمه ژلاړ شي نو بیا پاتې یم وعن ایمانهم او د ښي طرف د دوی نه نو جیب ښي طرف ته یي وعن ایمانهم او د ښي طرف د دوی نه څوک به ورته ولمسومه جیب به ترې نه ووایي نو دی وایي یاره خرچه را سره نشته نو وعن شمائلهم او د ګس طرف د دوی نه نو زړه ګس طرف ته یي زړه کې والا وسوسې اچومه یاره ته مدرس ملا او ته چلاړ شي نو خلک به وایي چې دله قرآن نه ورځي ستا طالبان به ویني تا به ویني دا څه کې ته څه لځې وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین وبنومی اکثر دوی نه تابعدار نو یا الله وزاد دې ځای نه مذموم مطهوره بد شوی او رټلی شوی او چا چې تابعداري وکړه ستا د دوی نه نو ډک وکړمه جهنم ستاسو د غونډو نه یا آدم علیه السلام اوسېږه ته او بیبي ستا په دې باغ کې الجنت یو باغ و او دا باغ کم ځای څوک وایي دا جنت خلد و د جنت خلد نه خو بیا وتل نشته څوک وایي اسمانونو کې و نو آدم علیه السلام په ځمکه پیدا و نو اسمانونو ته څنګه وخوته د امام حنیفه رحمت الله علیه مسلک توقف دی بس یو باغ و موږ ته پته نشته په معلومونو کې نه ثواب شته او نه عذاب شته پخوا چې کله شیخ القرآن وفات شو او ما درس شروع کړ د دا خوا کې درس نه به طالبان راتلل اعتراضونه به یې کول یو ورځ ما تفریح وکړه نو امیر د طلباو ما پسې کوڅې ته راغی اخوا کور زمونږه وی چې جي دا درس چوټي که نن ما یې ولې وی دا بل درس نه 200-300 کسان راغلي دي مخکې صفونو کې کېناستل هی به اعتراضونه کوي نو ما وخندل ما ورته وی چې اعتراض کوي نو چې جواب راځي نو جواب ورکوم چې نه راځي هم به چې نه راځي جواب کنه تاسو بده خبره خو نه ده زما زه درځمه ما اودس وکړ سوره انعام ختم شوی زه چې رالم ما سوره اعراف شروع کړ نو ما ربطونه شروع کړ د اعراف او د انعام نو ما ربطونه وی چې 500 ته ورسېدل نو چې 500 پوره شو مخې ته یو مدرس ملا کېنولی نو ما ته وایي بس کېنه نو ما ورته وایي یار ته خو د دې عادت نه یې که نه تا ته خو وایي چې مخکې صورت کې د قیامت یو نوم و دې کې بل نوم دی او طالبه ځه په مخکې
لږ مې ملزم که ما زه بس پې کړم چې کله صورت شروع شو نو والوزن یو بیضن الحق دې ځای کې اعتراض وکړو ما جواب ورکړ بیا اعتراض وکړ یو ځای کې بیا ما جواب ورکړ دې ځای له چې رالم نو ما ته وویل چې دا جنت کوم ځای و نو ما زه خو ورته نیم تللی ته تللی وی نه نو ما بیا خو دواړو ته نه دی معلوم نو د هغوی استاد چې و نو هغه به ویده چې سترګې پټې کړم نو ما ته دې طرف ته ښکاري نو ما ورته ویل ستا استاد خو چې سترګې پټې کړي هغه ته ښکاري ما ته خو په روغو سترګو نه ښکاري لږ دا مې ورپورې وکړ سړی ډېر زیات ملامته شو نو ما ورته ویل ما تا خو به الله تپوسونه وکړل اوس به یو تپوس هم درنه وکړم خو چې ما دا وویل نو په سړي وارخطایي راغله وی چې زه خو شاګرد یم ما د چا وی ستا ما زه ښه وه نو پرې مې خوځه جنت وایي کوم ځای سترګې پټې کړي وایي دې طرف ته دی یو باغ و بس مونږ ته پته نشته ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه و آدم علیہ السلام اوسېږه ته او بیبي ستا په دې باغ کې نو خورئ د کوم ځانه چې ستاسو خوښه شي ولا تقربا هذه الشجره او مه نږدې کېږئ دې بوټي ته یو بوټی ورته وښو د غنمو یا بلو که نږدې شوئ فتکونا من الظالمین شئ به ځان له د کمي کوونکو نه دا نه چې شئ به ظالمانو نه نو آدم علیه السلام دانه وخوړه نو ظالم شه نه معاذ الله ظلم په معنا د کمی سورہ کاف 3 آیات وګورئ آیت نمبر 33 سورہ کاف آیت نمبر 33 کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا دغه دوه باغونه چې میوې ورکولې ولم تظلم منه شیئا کمی نکو د دین ذره بر نو ظلم په معنا د کمی معنا دا ان تقربا محذوف دی فتکونا من الظالمین که نږدې شوئ نو شئ به ځان له د کمي کوونکو نه دا نعمتونه به ځان له کم کوي دا نعمتونه به نه نور به یې بیا فوسوس لهم الشیطان وسوسه اچوله دوی د شیطان چې انجام یې داسې چې وښیي دې دواړو ته هغه چې پټ دي دې دواړو نه من سوآتهما د بې عزته د دې دواړو نه سوآت مانا بی عزتی من سوآتهما د بی عزتا د دوارنا مفسرین و ایمانا کرے من عوراتهما نو عورتو مربی دا سوآتو مربی دا اس عورات سمانا نو دو عورات نا گتدک خاص زایالی نو بیا زر ٹھیک شو تیو کا مانا خو بیا معنا دا چې اول ښځې او خاوند جما نشوه کولی او د هغې نه بعد بیا جما کولی شوه که دغه تعلیق مونږ وایو دغه ماله هغه د عزت هغه لباس ترې نه لرې شو قانون دی چې ډي ایس پي یو غلط کار وکړي یو تفتیش ونه کړي نو آئی جی اغا تینا غسٹارون کس کی او بیائی تانیدار کی بیائی سچو کی اغا سٹارون دے عزت چکم لگی دلی اغا تیلری کی دغس دے عزت چکم جامع نورانی جامع غیتا چھے دلے وا نو اغیی تینا لرکڑاو دانا چھے بربند اکڑل ذکا ان اللہ لا یامر بالفحشاء اللہ امر نگئی پا بیائی باندی نو بیاغی سنگا جامی تنوی استے او بیزت اکڑل دا مانا ندا مانا دا اگا دا عزت لباس چگا نورانی لباسو نو اگئی تنوی لرکو
نمانا دا لیبدی اللہ ما اوریانما دیر پارچ کارگی دی دوارو تا آغا چپٹو دی دوارو نا من سواتی ما دا بیزا تاید دی دوارو نا یاد ورتون دی دوارو نا نبیا مانا دا دانا چه اگر اولی جمان نشوا کولے رستوی کولے شوا خدا مانا چه بالکل بربند اکڑلو او جانی تنوی استے وقال ما نهاكما ربكما اوید نیل منگری تاسو رفس تاسو دی بوٹینا مگر دیر پارا جسی تاسو بادشاہان دی جنت او تکونا من الخالدین یا شید ہمیشہ پاتی کی دنگونا پدی کی نو دوکے ورلورکا وقاسمهما قسمني وقلدي دوارتا إني لكما لمن الناسحين چزيما استاذ پارد خير وانونا اس کتو ہے نا بالکل بربند شو نو سورہ توحا یوصلت لسمیات لگو گورا منوائیو بالکل بربند ندی واغای نورانی لباس تینا لرشا او کتوائے نا بالکل بربند شو نو سورہ توحا آیت نمبر 118 یوصلت لسما ان لکا اللہ تجوہ فیا ولا تارا طالبی چنموگے کی پدی کی ولا تارا نبو بربندی کی پدی کی بیا جنت کے بربند ہو لے شو چاہاللہ بھی جنت کے بربندی کی نا وَإِنَّ لَكَ اللَّا تَجُوَ فِيهَا وَلَا تَارَا تبن ہوگے گی بدی کیا نبا بربندی گی نو مطلب دا چاہا نورانی لباس ہو آغت نلرسو او گتوائی دا چاوے لی نو طول مفسرین ویو مواہب الرحمن وی علیہما لباس من نور ابن جری تبری وی علیہما لباس من نور امام رازی رحمہ اللہ تفسیری کبیر کی امدغا وی ماوردی امدغا وی انکت العیون کے احکام القرآن کے وقت جساس موئی علامہ روح المانی موئی علیہما لباس من نور دیوان جامع نورانی لباس نوغت نلرشو لگا زو اسکاٹو باسما ازوان کپڑے میں ہوئے استے دامان چھ مانٹولی کپڑے ہوئے استے وہ اسکاٹ میں لرے کو اگا نورانی لباس چکم پا اگئی باندیو نوغت لرشو او دانا چھ بالکل بربند شو وقال ما نهاكما اوی شیطانی منگڑی تاسو ربس تاسو دیوننا مگر دیر پارا چشی تاسو بادشاہان دی جنت او تکونا من الخالدین یا شہید ہمیشہ پاتی کی دنکونا او قسم انہیں خوردی دوارتا چیزی مستاو دپارو دی خیر خواہانونا ہمیشہ پا قسم باندی دوکا کردیا شیطانم پا قسم دوکا کردیو دا حضرت یوسف روم پا قسم پلار دو کا کھڑے ہو منافقانوں پا قسم مومنان دو کا کولا فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ خَيْرٌ دَيْلَبُ دُوكَا فَلَمَّا ذَاقَ شَجَرَةً نُكَلَ چوسا کلونی لرا بدت لهما سوآتهما نخکارا شدی دوارو تابی زتی دی دوارو شروع شدائی چی پانی بے لگولی پتا غزائی نباندی دا پانو دی جنتنا سڑے دی غزائی نزید آگئی نخوڑی نو دائی چی دا غزائی نتلل تاگی پانی بے راغستے و پا غزائی لگولی کم غزائی نچی نورانی لباس لرشوئے ہو وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وَعَدُ قَدَئِ تَرَبْدُ دَئِيَا آئے تاسو مانوئی من اکڑی دی بوٹینا او مانو ویلی تاسو تا چی یقیناً شیطان دستار دشمن خیارا نموی دی دوارو عرب زمنگا
منگا کمی اوکا خپل زان لرا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا كَتَبَخَنَوْ نُكِ مُنْتَا رَحْمُونَ کی پمنگا شوبا منگ تاوانیانونا نوی خدای لیو او خلقو یو حدیث در جوڑ که چه آدم علیہ السلام وی چه اللہ ما دا محمد علیہ السلام دا مخو بخا اللہ ورطوی تاغ سنگو پی جن ما خلاقا پیدا کرے ندے نوی آدم علیہ السلام ورطوی لما خلقتنی بیادک ونفخت فی من روحک فرفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا حب الخلق إليك ما چوکتل دارش استنا لکنشو لا إله إلا الله محمد رسول الله نو زپوشم جتا دخپل نم سر ندے او زائکڑے مگر آغا سو چغتا تا دیر محبوب دے نو ما زکوی چه ده پا وسیله باندی ماو بخا نو اللہ وردوی که ما محمد علیہ السلام نه پیدا کلی نو ما پا دا دنیا نو پیدا کردی دا حدیث پیش کئی حالانکہ دا موضوعی روایت دے دنیا دا نبی علیہ السلام دا مخاننا پیدا دنیا دا عبادت دا پارا پیدا دا سورہ زاریات آیت نمبر 56 کی وئی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ من نے پیدا کری پیریان و بنیان مگر دید پارا چھ عبادتو کی او تو آیت نبی علیہ السلام نے مخا پیدا دا دار روایت شیخ القرآن البصائر کے آغستے او بدی باندی تفصیلی کلام کڑے سندن و متنن او آدم علیہ السلام چی کما دعا ویلے وانو اگو قرآن ذکر کرے نو قولی پریدے چغیوی قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قالا بیتونو یا اللہ زی باز استاسو باز بارد باز دشمنان وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ او تاسو لغا بزمگا کے لہم تاکیو سیدلوی و مطاون الہین او سکا بیتری او اختا قال فیا تاہیونا نوی اللہ پدی دنیا کے با جوانتی روی تاسو فیا تموتونا او پدی کے با تاسو مڑی گئی دی دنیا کے با جوانتی روی او دی دنیا کے با دربان دے مرگ رازی نو جتوائی دا قبرونو کے مڑن ندی نو دا مرگ بکل آوازی آرہ توخایا ملگو آئی فیا تاہیان و فیا تموتون او تو آئی نمن ندے وَمِنَّا تُخْرَجُونَ دِنَ بَتَاسُخْ کَلِ شَيْءٍ یا بنی آدم والو آدم علیہ السلام اسرات کئی دی شرک فعلی پتائی سر را لے گلے منگا تاسو باندی جامع چپٹ کی بدن استاسو گورا اس جامع حکمت ذکر گئی چما جامع دیلا پیواگر جستا بدن پٹ کی نچہ اللہ تینا استا بدن والا بربندو نبی آدھی فائدہ سوا یا بنی آدم والو آدم علیہ السلام پتائی سر را لے گلی منگا تاسو جامع یعنی پیدا کرے تاسو جامع یواری سو آتکم چپٹ کی ستاسو بدن و ریشا او زینت جامد زینت دا پارا دا او دا خوان دا پارا دا ولباس التقوی او جامد پرزگارا دا غورا دا ذالک من آیات اللہ دا دلائل دا اللہ ندی لعلہم یذکرون خام غاچ دا یاد و ساتھی دی لوا یا بنی آدم والو آدم علیہ السلام گان گوان نچائی تاسو شیطان لگا جو خلی امور اپلار ستاسو زباغنا یان زوانو مال لباسا ہما او استوی دائینا جامد عزت دی دوارو دیر پارا چوخی دی تبی عزت آئی دی دوارونا نو دا شیطان وینی تاسو لنا دے او ڈالد دا سے طرف نا چی تاسو نوینی دلوا
انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون منگا گردولی شیطانان دوستان د پاره دا کسانو چې غي ایمان نه راړي وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً کلا چې یو کار وکړي د بهای فاحشه خلاف د شریعت قالوا وجدنا لآبائنا والله امرنا بها احتجاج بالباطل کوي په باطل دلیل نیوي وای دی مندلی منگا پا دی باندی زمنگا مشران او اللہ حکم کرده منگا تا پا دی وای یقینا اللہ حکم نگئی پا بیائی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون وای تاسو پا اللہ چه تاسو اربان دی نپوئی گئی قل امر ربی بالقسط ادرم مسئلہ دی صورتو اولا مسئلہ ذکر کرا تسلی مبالغ تا نبی علیہ السلام تا دیو مسئلے ذکر کا اتباع دا ما انزلو کئی دا اللہ دا حکم تابداریو کئی او پاگی واقعہ ذکر کا دا شیطان چاہے اتباع دا ما انزلو نو اکڑے نو راغا زلیل و رسواشو او دیو مسئلہ بیان دا توحید و رد شرکو کئی قل امر ربی بالقسط و پیغمبرہ حکم کرے رب زما پا توحید قسط انصاف اولو انصاف دی توحید واقیمو وجوہکم عند کل مسجدین ادروائی مخونا پا طرف دا ہر جماعت باندے ودوہ مخلصین لہو الدین اور مدد کی اللہ لرا خالص کن کی اللہ تقاڑلا لگا چه پیدا کری تاسو نو آپس بکی تاسو روا فریقن حدا یو ڈال دا چه اللہ ورد اللہ رسم کری دا یعنی پسم لار روان کری دی وفریقن حدا وفریقن حدا لهم الضلالا او بلا ڈال دا چلگی دل غیبان دی حکم نے گمراہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء دینیونی شیطانان بدوستائے بغیر دا اللہ نا ویحسبون انہم محتدون او دی گمان کئی چھ دی بس ہم اللہ اربان دی روان یا بنی آدم والو آدم علیہ السلام خصوصینتکم انہی زینت ستاسو اندہ کل مسجدین پنیزہر عبادت خانی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا خُرَيَّ اُسْكَيَّ زیادے مکوئی لا تُسْرِفُوا شرک مکوئی زیادے مکوئی خُرَيَّ اُسْكَيَّ کُلُوا وَاشْرَبُوا خویلے چه خوراک اسکاک کوئی خدا نا چه تا حرام خورا حلال خورا کسبو کا کارو کا زان لا حلال رزقو گٹا دانا چه تو دین خرسو او دین دی ذریعہ دو جوان گردو لیدا او پاگی باندی گٹا کو عبداللہ ابن مبارک آغا شہر دی ہوئی قد یفت المرء حانوتا لمجرہی وقد فتحت لک الحانوت بالدینی ہر چازان لتجارت لدکان کو لاؤ کرے او تازان لدین دکان گردو لیدے بین الاساتین بلا لقن تتاو بالدین اموال المساکین دو دوستانو نیاز کی دکان جوڑ کرے دے ادھے یتیمانو مالونا پٹولے یتیمانو مالونا خورے جدی وجنا مبتدین دین ذریعہ دا معاش گردو لیوا الحمدللہ زمانگا مرگری و زمانگا شاگردان ہر یو چفارق شی نظام لسا کسب کئی او کار کئی او پخفل اللہ سو گٹی او خوری دا دین کار پخفل زائی دا دنیا پخفل زائی پخفل اللہ سو گٹی ما چکلا وحدت المدارس الاسلامیہ بورڈ جوڑ کر نظمان پسلو کی دیر منصوبے ہوئے چزبا ورسر دا کوم اس منگا یو منصوبہ برابر کردی دا او غدا
چې د وحدت المدارس الاسلامیه د بورډ لاندې موږ به طلباو له ټریننګ ورکوو څنګه چې علم صرف وی نحو وی منطق وی اصول وی فقه وی نو یو بدای چې هغوی به کاروبار زده کوي چې سباله دې ملا شي چې بل ته محتاج نه په خپلو لاسو ځان له ګټه کولی شي نو چې یو کال سړی په صرف لګوي بل کال په نحو لګوي یو کال دې په دیو لګوي که دا دې ونیسه وګرځوي په دیوبند کې چې طالب او فارغ شو نو هغوی 3 ادارې جوړې کړې وې یو د صابون سازای یو د طب علم طب او یو د ټیلرای نو فارغ شده طالب ته به وي چې ستا خوښه ده کوم یو زده کې نو چا به د صابون جوړول زده کول چا به علم طب زده کول زاړه علما ټول طبیبانو د دیوبند فارغه او چا به ټیلري زده کوله موږ هم یو پروګرام برابر کړی دی د وحدت المدارس الاسلامیه د طرف نه او 3 میاشتې به موږ ټریننګ ورکوو په هغې کې طالب ته به موږ د ویلډینګ چل ښوو چې ویلډینګ چل زده کړي که سبا د ځان له دوکان کوي چې کولی شي د الکترانکس چل به ورته ښوو که د الکترانکس څیزونه برابرۍ جوړۍ د هغې چل به ورته ښوو اے سی فریج د دې د جوړولو چل زده کوي نو هغه به ورته ښوو سولر سیسټم چې دی د هغې چل زده کړي او هغه لګوي ځان له بیا دوکانو کې ولګوي ورسره تدریس هم کوي هغه به هم ورته ښوو او 5مه د موبایل ریپیرینګ چې موبایل جوړولی شي او 6م د بجلی الکترانکس چې د بجلی کار سبا له دې کور کې ځان له فټینګ کوي یا بل چا له په مزدورۍ کوي چې دی کولی شي دا اوس د نن نه زه اعلان کومه چې دا 6 محکمې دې 6 کې به موږ ټریننګ ورکوو او دې له به موږ خاص طالبانو 3 میاشتې ټریننګ دی او هغې سره سره 10,000 روپۍ به چې کوم یو طالب ټریننګ کوي نو 10,000 میاشت به هم هغه له ورکوو نو په یو طالب باندې به موږ 30,000 روپۍ لګوو 3 میاشتې په 3 میاشتې کې به 10,000 روپۍ دله ورکوو جیب خرچه او ورسره ورسره ټریننګ هم ورکوو نو که کوم طالبان داسې کورنونو غریبانانو مي عجزانو مي هغه غواړي چې زه ټریننګ وکړم د دورې نه پس انشاءالله نو هغوی دې د اوس نه بیا په دفتر کې خپل نومونه ولیکي چې کوم یو چل زده کوي که د ویلډینګ زده کوي الکترانکس زده کوي د اے سی او د فریج جوړولو چل زده کوي که د سولر یو پی ایس چل زده کوي که د موبایل ریپیرینګ زده کوي او که د بجلی چل زده کوي نو خپل نومونه دې ولیکي من سره او د دورې نه بعد به انشاءالله یو ټیکنیکل کالج هغه به موږ راکوو که پېښور کې بل ځای هغوی سره به موږ خبره کوو په هغې کې به انشاءالله بیا موږ هغه له ټریننګ ورکوو نو دفتر کې بیا خپل نومونه ولیکئ هغوی کې به موږ محدود کسان لرو او ورسره به د کار کټ هم ورکوو لکه د بجلی چل زده کوي نو هغه به ځان له په لاسه پیچکسه دا نه الي دا به له موږ ورکوو د بل څه زده کوي به له موږ ورکوو نو به چې کوم کسان بیا زده کول غواړئ نو 3 میاشتې به ټریننګ یې انشاءالله 3 میاشتې بعد به بیا ښه استاد یې چې کله ملا شو ځان له کار کو او ښه برید تاوه په چا ډېر خشمه راوړه خپل سبق به وایې نو هغه به بیا خپل نومونه چې څنګه درس ختم شي دفتر کې به انشاءالله هغه نومونه لیکو امیر صاحب به یي هلته ناظم صاحب به یي نو تاسو خپل خپل نومونه ورسره ولیکئ چې هغه بیا مخکې د هغې دپاره موږ انتظامات برابر کړو کلو واشربو یې ویلی دی خو حلال وخوره
کلو شیخ القرآن اللہ دے وبخی مالا د پیپونو فیٹنگ رازی چلو انو زالکوما پیپونو فیٹنگ لا سڑے راوستے ہم دلتے نو اگا پیپونو فیٹ کول نو اگا پیپ کی مات شپا غبل کی نو بیا والا چل نو ورطا چی سنگے او باسم نو کلے پا میخونو ٹاکو کلا پا یوسا کلا پا بلسا ما دغا پٹو کی ذلوبی میں کولی شیخ القرآن یغا اگوری یغلا بچال ورزی دے یو طالب را پس راگا راشا شیخ صاحب آواز کئی چه زر عالم ماتے اگوری دے دا غبا کی مات شوئے دے او داتی اوزی نا دیوی دا با سوابای تا اڑل غواری نو که سوابای تا اڑی که دل دی ورسا سکولے شی اگر تا خو پتا ہو چه دیکھو دماغی تیز دی نو ما پی پراوغسو میں کو تراو میں کو نوری گزی برابروں لرم یو دور لرگی میراڑو آمی پاکی خوٹا کو کلاکو او اگا لرگی تا می بیا پیپرین چاڑام کنچی می تاو کنو اگا دن آدھا اگا تاو شنو بار راو شیخ القرآن می مادر تا نوی آگا کستا ہوئی چه دل بچل ورزی یو دل می میان نیولی ہوئی آئی که پا بیجلائی آگا وقتا بیجلائی بان چانیو نیولی مخی نو شیخ القرآن راگی میان خو بیدیر خوخو نو غوصاو طالب وطوی بجلی خرابا کردیا نو غوصا کردی ہو رہا تھا نو شیخ القرآن راگی دیا برانی ما تا آوازو کرد کتا بدرائی کیوں را شیخ برا نو چه زخو پوشم چه غوصا دی اس بانی وحی نو چه سنگا راو ختم ما وطوی میان میزان سر راگستیو ما میان میزان لنیولی دی نو میان بے خوخو نو چه میان یو کتل نو لکخشا ادائی پا سرو نیول پاندان میں پا بیجلائی گرم تار میں تا کچھ کرے ویدا چل خود اگر نکانو بنی اسرائیلو لمنا ورطا چل عرصص دا کو بیا با دی چاہتا پا کار راشی کلو و شربو و لا تصرفو خوری اسکئی زیادے مکوئی چه شرکے زیادے مکو چی دین پہ خرسے او گیڑا پہ ساتے یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجدین و بنی آدم کنیوی زینت ستاسو پنیزدار عبادت خانی وکلو وشربو اخری اسکئی ولا تصرفو زیادے مکوئی انہو لا يحب المصرفین دا اللہ مینا نکئی زیادی کا ان کو سرا قل من حرم زینت اللہ اللتی وای چا حرام کڑے زینت اللہ اخرج لعبادی چوخ کلے دا پار دا بندیانو والطیبات من الرزق او پاکی زد خوراکنا امام مالک چه بکل درس لگاتا نو خیستا کپڑی بے واچو لے عطر بے اولا گول زان بے تیار گو یوردو تا چاوی تا دورا شوش آولی کے نو اغور قد آیاتو قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعبادی و طیبات من الرزق دا خو اللہ ندی آرام کری دا خو تالا پیدا کری دخپل وسنا زیاد مکوا چه وس دے نرسی او تا دا خانانو پیخی کے نو بیا مکوا پا حرامو مکوا قل یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویا دا دا پار دا کسانو نے چی ایمان راوڑے پا جوند دنیا کے او دا پار دا کافرو دوانو دا پار دنیا کے خالصتا یوم القیامہ او یواز گئی دا پار دا مومنان پا قیامت کی دنیا کے وہ کافر شوشا کئی مسلمانم کئی آخرت کی بدا دا مسلمانان دا پارئی کذالکا نفصل الآیات دارنگی واضح کو منگا دلائل دا پاردا قوم چگئی پوئیگی وَا انما حرم ربی الفوائشا بے شکا رام کردی رب زمان بیائی کارونا ما ظہر منها وما بطن آج ظاہر وید دینا آج پٹوید دینا والاسم والبغیہ او گناہ زیادے بغیر الحق نامناسب
وان تشرکو بالله او چې شرک کوي د الله سره چې نه را لګلې باندې دلیل وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او چې وایي په الله چې تاسو ور باندې نه پوهیږئ ګوره څو څه ذکر کوي یو انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن بیائی اللہ حرام کړی دویم والاسم والبغي بغیر الحق او شرک او بدعت گناہ او زیادت نامناسب او دریم وان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا چې شرک کوي د الله سره چې نه را لګلې باندې دلیل او څلورم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون شوائي با الله چې تاسو ور باندې نه پوهیږئ د استکمال د نفس لپاره چې نفس کامل کیږي او سړی کامل کیږي د هغې لپاره څلور څیزونه پکار دي یو دا چې عفیفي حیا ناکي حیا نه لیده چا او هغې ذکر که انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن دویم دا چې حلیمی بردباری صبرناکی باغی نیو چې باغی نو هغه انسان نی چې خبره نمانی خبره تغوگ نگدی نو هغه ذکر که والاسم والبغي بغیر الحق والاسم والبغي بغیر الحق او درین دا چې هغه عالمی او عقیده صحیح چې عقیده صحیح نی عالم نی نو کامل انسان نه دی نو هغه ذکر که وان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا چې شرک کوي نو هغه کامل انسان نه دی او څلورم دا چې بزدله نی زړوري بهادري چې زړور نه یې نو هغه هماسې جونجونیایي هغه هېڅ شی دی وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او چې وایي په الله چې تاسو ور باندې نه پوهیږئ د استکمال د نفس دپاره علماو کوشش کړی کتابونه لیکلي دي لکه تحصیل السعاده ابن مسکوی لیکلی چې انسان به څنګه کامل کیږي دارنګې تهذیب الاخلاق محقق دوانی لیکلی چې انسان به څنګه کامل کیږي نورم په دې باندې لیکلي اخلاق جلالی جلال الدین سیوطي لیکلی چې انسان به کامل کیږي څنګه او هغه څه صفتونه پکار دي خو هغه ټول کتابونه چې وګورئ او دا یو آیات وګورئ نو هغه د دې په مقابله کې ناقص دي دی یو آیات کې استکمال د انسان کوي چې انسان حیا ناکي انسان باغی نی هغه صبر ناکي انسان عالمی او پوهی جاهل نی او انسان بہادری نو بس هغه کامل انسان دی انسان تکمیل چکے دا اولاد تکمیل چکے نو پدیو کا چې حیا پکې پیدا کا نو جته بے حیا کې نو بیا هغه کامل انسان نه یو ته باغی کوما ته تابعدار کا نو دیو وجه رسول سلیمان دیو وجه داورت عیسیٰ علیہ السلام یو قول دے دا سلیمان علیہ السلام چھ دشمن خفاکینو دا اولاد نو دا دب امسا مون چتوا یعنی پا دب ساتا چھ باغی نی او درین دا چغا عالمی او پوئی جاہل مپریدا دنیا سبق دے مو آیا دین دے مو آیا او سالورم دا چاگا بہادر کا بزدلا کوئی ما چھتو تو آئے بار موزا سوک بلی وی تختی بار موزا بودے بار موزا وی یارے
نه زړورې کا چې هغه زړور شي کلکې کا نو چې کلک شي نو هغه کامل انساني د انسان د استکمال لپاره دیو آیات کې الله داسې اصول ذکر کړل د دې وجنه حضرت علی نوسو او هغه بادشاہ ته وی بهر ظلم سو چې دنه د ظلم شروع کړ ما مخکې هغه واقعه ویلې وه بادشاہ ویني وی او جلاد ته وی سر ولا قلم کا وزیر ورته وی معافي کا یوی وجن میں بلوی معافی کا اگا پا خنداش بادشاہ تا وزیر وی داو کو رضا سے ہم چلے ونے تی وجن دے خان دی بادشاہ ورطوی داولی دو خاندل اگا ورطوی دخلای قدرتونو تاریان شم چلے ونے رالا بادشاہ کردے ولی ونے رالا وزیر کردے تو آئی چه وجنم دی دے وی پریگی دا مرک ستاسو لاس کرے الله اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون الله ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نو تس واجنی اوغتوی تس خلاصے بادشاہ ورطوی دمک ملر رشا فرزدہ گلار وغوی هذا الذي تعرف البطاوة أدهو والبيت تعرف والهل والحرم دا غسل دے چه زمینی لو زمینی حرم ددائی قدمون پیجنی دا دا نرخان دان ندے دا یری دا چاننا استکمال دا انسان پدی باندی رازی ولی کل امتنا جال دا پاردار امت یونی ٹھوا نو کلا چراشی نیٹا دا نرستو کی گی او سات او نرمخی کی گی او سات یا بنی آدم والوحد آدم علیہ السلام کرال التاستا انبیاء ستاسونا چه بیانو لتاسو باندی زمایاتونا اللہ ویلو فمن اتقانو چاچ زان بچ کد مناہیونا او درست کا عمل نبیرا بدئی باندے و نبدئی غم جنشی والذین کذبوا بآیاتنا آیا کسان چه تکذیبو کسمون دا آیاتونو واستکبروا انها او آوڑی دل دینا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون نو دا کسان بھئی جہنمیان او دی بھئی جہنم کیا میشا فمن اظلم ممن افترا للہ کذبا نسوک زیاد ظالم دے درو جوڑے ان کو کی سورہ انعام کے ہم تیر شوئی یہ اجتماعات کے او دلتا ہوں وہی سوک زیاد ظالم دے درو جوڑے ان کو کی دا اچانا چی جوڑے کرل با اللہ مان درو او کذب بی آیاتی یا تکذیبو کپ آیاتون دا اللہ چدا اللہ آیاتون تے دروغ دا دروغ دی دا دروغ دی اولائک آیا نالوم نصیبو من الکتاب دغا کسان چی دیو برسی کی دیتا برخد دی کتاب یعنی دی لے جسا عمل لکلی داغی سزا بورکشی حتی اذا جادم رسولنا تردی پوری چی کلراشی دیتا زمنا استازی یتوفانون جروخ لید دینا قالوا نوائی ورد ملائک اینما کنتم تدون من دون اللہ سشواغا ستاسرا مدد کل بغیر دا اللہ نا قالوا ذلو انا نو بوائی دی رکشو زمنا وشهدوا على انفسهم گواہی بو کی دی بخبل زانونو انہم کانو کافرین شدیو کافران بیا بداو منی کیا منگا کفر کرے ہو تو خدای کتاب شاعتا غردو لے ہو وشهدوا على انفسهم گواہی بو کی بخبل زانونو انہم کانو کافرین شدیو کافران سورہ انعام کے ہم دغا سے تیر شوئی ہو سورہ انعام آیت نمبر 130 گورا یوصل دیرشم نوالتی ویلیو یوصل دیرشم آیات یا معاشر الجن والانس لم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغوائی دے گوائی کے منبزاننو وغرتهم الحیات الدنیا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين گوائی بہو کی دے بزاننو چھتیو کافران دلتم ویو قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين او گوائی بہو کی بزاننو چھتیو کافران دغس سورہ مومن دریو یا میعاد کے اور سورہ نحل وآت میعاد کے قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم وغوائی ورطا اللہ دن نشیعت الگوتا ستر شویدی مخستاسنا من الجن والانس فی النار دے پیریانو بنیانو نپور کی زی استاسنا مخی غیتلی تاسو مرپس زی كلما دخلت أمة لعنت أختها نهار گلت چدن نشی او ٹول گئے لعنت بوئی باق پل مرگر باندی اخت مانا مثل ابراہیم علیہ السلام ویلو هذه اختی ناغی دامن دا زما خور دا هذه اختی دا زما مثل زما بدین کے لم یکذب ابراہیم اللہ ثلاث کذبات یعنی مخاطب پنیز دروغ کاریدل حقیقت کے دروغ نو مخاطب پنیز دروغ کاریدل كلما دخلت أمة لعنت أختها قالت ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم وبغائی اللہ دن نشیعت الگوتا ستر شویدی مخستاسنا من الجن والانس فی النار پیریانو بنیانو نپور کے کلما دخلت امت لعنت اختها ہر گلت چدنشیو ٹول گئے دی جہنمیانو لعنت بوئی بفل مرگرو باندی چھو لعنتیانو تاسم راغلی حتی اذا دارکو فیا جمعیا تردی پوری چکلا راغن شدی پدی کی ٹول قالت اخراهم لئولاهم وغائی رستنی دی پاک دم شرانو کی ربنا اولائی اضلونا ورب زمانگا منگا دی ملیانو گمراہ کریو دی پیرانو گمراہ کریو دی راتا غلط لار کھولے ہوئے ربنا اولائی اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ورگ دی لرازاب دو چندور دی راتا غلط لار کھولے ہوئے دائی پا اللہ تو لارو باندے روان کریو ماتا روی کتاب لکلی ہے کتاب لکلی سورہ سبا کی اندگا سے دائی آج اکڑی ذکر گئی دو اجتماع سی بارہ سورہ سبا آیت نمبر 31 یو دیرشم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم كونت كلاچ ظالمان ندرل شذا اللہ سخا يرجع بعضهم إلى بعض القول واپس گئی بے بعض دی بعض تخبر اللہ یخواب پیرانی و بلخواب موریدان یوبل تا خبر راگر زی يقول الذين استضيفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وآیا کسان چیو کمزوری شوی آیا کسان تا چغیو زورور اغیو مشران کنوائی تاسون منگو ایماندار قال الذين استكبروا للذين استضيفوا وآیا کسان چغیو مشران اغیو زورور آغا کمزور تبوئی انہنو صددناکم عن الہدا من بند کری ہوئی قرآن و سنتنا بعد از جاءکم بل کنتم مجرمین پس داغینا چرال التاسطا بلکہ اخبلا بیمان و مجرمان ہوئی وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ستاسو چل را پسید شپے درازے
ترى بصير تابراتوي أن نكفر بالله ونجعل له أندادا چمن كفر قلب الله والله لما بمثل الله پیدان و مریدان یو بلتولدار دی استاذان و شاگردان یو بلتولدار دی اللہ وی وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پٹا بے گیختیمان تیا کلچوینی عذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وابچو منگا توقنا غدرد زنزیرنا بسد کافرانو کی زنزیر ورطولے چاہی ذکر دسپو کاری دنیا کی کرو حق پرستو بسے غپلیو اللہ بورتا دسپو کا زنزیر واچائیو عرفیتو میں اندیز غوائی رکیبا آواز سگا کم نکنا درس کے گدارا عرفی درکی بانو بچو باند میں آرے دسپو کا پارے فکر رزق نشی کامولے وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون دیل سزانشی ورکولے مگر داغ چدئی کولے دلتا موئیو کلما دخلت امت لانت اختہا ہر گلچ دنشی اٹھول گے لانت وی باغ بالمثل باندے حتی اذا دارکو فیہا جميعا تردی پوری چکلا دیرا غنشی بدے گٹول قالت اخراہم لئولاہم وبوائی رستنی درائی پاک دم شرانو کے ربنا هؤلائی اذلونا وازمنگا ربا دی ملیان منگا گمراہ کڑیو دی پیران منگا گمراہ کڑیو دی غلط رہبران منگا گمراہ کڑیو فآتهم عذابا ضعفا من النار ورگ دی لرا عذاب دو چندور قالا لکل ضعف ولكن لا تعلمون اللہ بھئی ہر لدو چند ذات دے لیکن تاسو اس نے پوئی گئی دلہ دو چند زکا دے چخ پلام با ایماناو آتی ہم گمراہ کڑے وے تالو دو چند زکا دے چخ پلام با ایماناوے دب سے مروانوے وقالت اولاہم لے اخراہم ووائی رستنی دے پاک دم شرانو کے وقالت اولاهم لأخراهم وبوائی یاو لنید دی رستانوتا مشران کشرانوتا فما کان لگم علینا من فضل نشتد تاسو لمن باندی سغروالے فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون اسا کئی عذاب پسبب داگی چھ تاسو کول تا غلط کار کرو تو لدے پس روانوے چھ سبا قیامت کے ارمان کے او مشتق ریوانی زمان میں حرابان ننن لک سوچو کا چھ سبا بی عذاب آنا دے پاتے نشی چھ ما تا چانو ویلی او زنو ما خبر